څوک چې بل مسلمان پورې ټوکې کوي او خلکو ته په دروغو خندا کوي، په ورځ د قیامت په دغه سړي ته آواز وشي راشه جنت. دا سړی به ډېر ذلیل او خوار وي، منډې به راوهي جنت. خو چې جنت یوې دروازې ته راشه دروازه به بند شي. دی به ډېر افسوس وکړي چې دا ولې. آواز به وشي منډه کا بله دروازه درنه بندېږي، بلې ته ورشه. بیا به دی منډې راوهي بلې دروازې ته. نو به داسې دروازې خو به نه وي که نه چې لکه زمونږ د جومات دروازې دي. خو یوې دروازې نه بلې دروازې پورې صرف دا چوکاټ په دومره وي چې 500 کاله سفر کوي د جنتي دروازې چوکاټ په ختم نشي. به داسې دروازې. او نبی علیہ السلام فرمایي زما امتیان به دومره په کثرت سره وردننه کېږي چې دا جنتي دا دومره غټې غټې دروازې چې دا به هم چغه آواز شروع کړي، دومره ګڼه به پې جوړه شي. الله دې په دې ګڼې کې موږ هم شامل وفرمایي چې چا امین نه وي الله دې دا هم پکې شامل کړي. نو ما عزتمندو بلې دروازې ته هلته به هم واپس شي، بلې دروازې ته هلته به هم دی واپس کړلی شي. آواز به پې باندې وشي. دا ضلالت او دا رسوایی دی صرف د هغې خبرې چې تا په دنیا کې په فلانۍ ورځ یو مسلمان روړ دغسې ذلیل کړي. زموږ خلک کوي. الله اکبر. نو ما عزتمندو داسې نه دي کول پکار. طبراني شریف کې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله. فرمایي چا چې مسلمان ته بلا وجه شرعي تکلیف ورکړو د ما ته تکلیف راکړو، او چا چې ما ته تکلیف راکړو دغه انسان خپل رب الله ته تکلیف ورکړو. خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں اما تیرے ابدی عذابوں سے پاؤں. ما عزتمندو قدرمندو حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه ډېره ښایسته خبره کړې ده. تفسیر خزائن العرفان کې دا موجوده ده. فرمایي چې سپی او خنزیر چې ناپاک نجس العین دي هغوی ته ناحقه تکلیف ورکول روان نه دي. واورئ فرمایي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله چې سپی او خنزیر چې نجس دي ناپاک دي چې دوی ته ناحقه تکلیف ورکول روان نه دي، حرام دي. نو فرمایي مسلمان ته ورکول څنګه روا دي؟ مسلمان ته ورکول څنګه روا دي؟ الله اکبر. ما عزتمندو حضور فرمایي ای ما صحابو تاسو ته پته شته فقیر مسکین غربت وهلی سړی څوک دی؟ صحابه سے قربان غربت وهلی سړی خو هغه دی چې چا سره مال و متا نه وي، دنیا نه وي، دولت نه وي، دې ته فقیر وایو. نبی صلی فرمایي نه فقیر مسکین غریب هغه سړی دی چې په ورځ د قیامت راغی مونځ ورسره، روجې وې ورسره، زکاتونه خیراتونه ورسره، او یو کس پسې راتلو خپل حق یې غوښتو. فرمایي تر دې پورې چې د سره به یوه نیکي هم پاته نه شي او بیا به دا سړی جهنم ته ګزار کړی شي. فرمایي له واړو نه مسکین او فقیر دا سړی